عزیزانو تیر جمعه کې ما یو خبره کړې و چې ماشومان تاسو جمعات ته راولوئ ځکه چې کومو جمعاتونو محلو کلو کې د جمعات په آخر کې د ماشومانو آواز نه وي نو د دې قوم مستقبل خراب وي نو زنو ملګرو بیا سوال وکړو په ما باندې جمعې لمانځه نه پس چې د کوم ماشومانو جمعات ته راوستول پکار دی نو د ما ازلو ابتدا کې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورکوټي ماشومان هم راوستي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو سیوا بل مانزه کې باقاعده اخیشته وا او مانزه په رکوع کې سجده کې بیا له اوګه نه کوزه کړه بیا اوګه ته وخېژه ولا امیمه رضی الله عنها نو دا امیمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده مانزه کې په اوګه باندې هم کې نه ولله یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نماز کولو حسن او حسین رضی الله عنهم ما دواړه راغلل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچ سجده ته لاړو نو دوی په پاس پملا باندې بیا کې ناستل کله بل سجده نه پاسې دلو نو پیغمبر سم په نرمي سره هغه کوس کړ ابتدا کې د ماشومانو جمعات ته راغب کولو دا حد پورې طریقه شوه بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رستو حکم جاری کو مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 خپلو بچو ته د مانزه کولو باندې حکم وکړي کله چې وو کالو ته ورسي او داله حکم وکړو په ابتدا کو ابو داود کې دا حدیث راغلی دی په ابن ماجه کې پیغمبر علیہ السلام فرمائے کفو عن المساجد صبیانکم و مجانیکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې تاسو خپل ماشومان او تاسو خپل لیونی جمعات نه منع کوي جمعات ته امر راولوي نو دې ټول احادیث خلاصہ بیا کتابونو دا راو باسره ده چې کوم معشوم سمجھدار وي شور نه کوي لکه نن چې تاسو د معشومان وینئ غلی قرار ناستي خپل ځان هم کنټرول کولی شي چې بیتیازي یا ګندګي نه لړي او جمعات کې شور شرابه نه کړي بیا هغه معشومان د جمعاتو ترازی چې کوم هغه معشومان چې ځان نشي کنټرول کولای امتیاز وغیرہ تر نه وبهيږي نو داسې یا شور داسې راخستې چې د خلکو المنزله ور سره خرابېږي اگر کده دې معشوم ګناه خو نه ده په شور کولو باندې خو چې بلکې شور ور سره کوي عبادت کې خلل راځي هغه ته نقصان ده نو دې په بنا باندې هغه معشومان چې یا انتهایی شرارت کوي او جمعات کې سو عبادت نشي ترې نه کوله یا داسې معشومان چې ځان کنټرول کولای نشي امتیاز وغیرہ نه نو هغه معشومان د جمعات ته ناراضي کتابونو لیکلي دي امنه کوي خو چې کوم معشومان خپل ځان سنبالول شي او دوی جمعات کې منډه ترړې نه وهي هغه معشومانو جمعات ته راوستول پکار دي تا چې دوی جمعات سره عادیان شي او عادت راشي او دا معشومان مستقبل خراب نشي الله پاک دې موږ تاسو ټول اولادونو تا د دین سمجھ ور نصیب کی او خپل رضا ور نصیب کی او دین سر دې منسلک وساتي گمراهی نه دې همیشه دا پر الله پاک محفوظ وساتل کړي سره زمون